رمضان کورس کې سبق دا ویلی وو چې دا پښمنی احکامات پښمنی د پاره مونږ یو څو احکامات ویلو. نن سبق زمونږ دا د روزماتي فضائل افطاری کې فضائل اور دویم چې کوم دی د دې سره د افطاری کې آداب اور دریم دی افطاری کې منکرات. ادری اهم خبرې دي. نمبر 1 د روزماتي فضیلت ته د روزماتي ثواب شته دی کنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وی احب عبادی الی اعجلهم فطرا. وی الله رب العزت ټول کې زیات محبوب عمل هغه دا د چې کله روزماتي کې سړی په روزماتي کې افطاری دا چې کوم دی په دې کې جلتی وکي وخت څنګه سړی داخل شي او دې چې کوم دی په خپل پر روزماتي کې جلتی وکي وی الله تعالی عمل ډیر زیات محبوب دی. نو نمبر 1 خبره دا ده چې افطاری دا د الله تعالی محبوب عمل دی. افطاری دا د الله تعالی محبوب عمل دی. دویم د افطاری فضیلت دی. فضیلت دا ده چې الله رب العزت بنده ته انعامات ورکي. نمبر 1 انعام الله دا ورکي چې افطاره په دعا سره الله تعالی د بنده ګناهونه معاف کوي. دویم انعام دا ده په افطاره کې چې کومه دعاګانې وغوښتلی شي نو الله تعالی بنده د جهنم نه په آزادي. او دریم انعام دا ده یو بنده بل بنده ته روزماتي وکړو نو چې څومره روزماتي یو روزه چې کم دی چې داس کم انسان ساتلی دا غل چې څومره ثواب ملاويږي اون دومره ثواب به کم دی دعوت ورکون کې ته هم ملاويږي. دا څه باندې کیږي چې را ما چاته روزماتي وکړو زما په قجوره باندې روزماته کله داغه ثواب ډیر شو زما کم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې څومره ثواب چې کم دی د روزدار دی اون دومره ثواب به کم دی چې د چاله د روزماتي انتظام وکړو دومره ثواب هغه ته هم ملاويږي. نو دا د روزماتو چې کم دی هغه فضیلتونه دي. د روزماتي چې کم دی مسائل دا ډیر زیات اهم دي. دا موږ تاسو له پکاره دي په دې باندې ځان سره عمل وکړو. نمبر 1 دا مسنون طریقه دا ده چې روزه د پقجوره باندې ماته شي. زمونږ اکثر بدقسمتی دا ده چې مونږه د دسترخوان د پاره د هر یو شی غم کوو او د قجورو غم مونږ اکثر پاتې وي. نو پهلنې فضیلت چې کوم دی د قجوري دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی په قجوره باندې روزه ماته کړی دا. نمبر 1 مسله دا روزه ماتي دا ده چې افطاری پس کول پکار دی په قجوره باندې. دویم چې کوم دی په افطاره کې دا یقین ساتل چې نور پرې وتلو. نن سبا ګوره موبایلونه شته او انسان چې کوم دی په وختونو باندې پويږي. تاسو چې ګوګل کې ورکه چې نن با نور سټ امپروزي نو پاغي کې راځي. نو په روزماتي کې دویم دا یقین ساتل چې بھئی نور پرې وتلو نو روزمات کم. دریم یو بنده چې کوم دی روزمات کلا روزه ما تکلا په دې نیت باندې چې یاره نور پریوته دي ورسته ولا پته لګیدل چې یاره ما خدا روزه ما تکړه واخو هغه ټیم نور نو پریوته نو دی به صرف د دې روزه قضا وروړي د دې فدیه پینشته دي ځکه دا په غلط فهمي کې پریوته دي. اصل باندې پوه شو یو بنده چې کم دی روزه ما تکلا او په دې نیت باندې چې نور پریوته دي ورسته ولا چا ویل یاره تا خو روزه ماته کړه وګوره هغه ټیم ور نو پریوته نو د باندې د دې روزه قضا شته دي فدیه په نشته دي. د روزه ماته ټول کې غټ فضیلت دعاګانې دي. زمونږ ټول کې غټه بدقسمتی ده د زنانو هم او د سړو هم چې ډیر کم خلک داسې دي چې په روزه ماتي کې په دسترخوان د پاسه دعاګانې کوي. علماء لیکلي دي چې ډېر دعاګانې داسې دي چې هغه الله تعالی د روزه ماتي په وخت کې په دسترخوان باندې قبلي. ګوره جمعه ته نه دی یاد کړي
مرکز نه دی یاد کړي عام پکور کې چې کم دی دسترخوان غړېدلې دی او د هغې نه ماشومان زنانه سړي ته را چاپیر دي نو دې ټیمې کې دعاګانې غوښتل پکار دي نو سړي چې کم دی اکثر بهر په بازارونو کې وي په دغه وخت کې او زنانه په دغه ټیم کې اکثر په کچن کې وي او دا چې کم دی په مونږ تاسو باندې ډیپند کوي چې مونږ تاسو لس منټه پهلا 15 منټه پهلا دا ټول په دسترخوان را جمع کوو یا بس د ارسه کافی دي او دعاګانې اجتماعي غوښتل پکار دي اکثر خلک پر جماعتو کې چې کم دی پارټیانې کوي دا اوس کم دی لس ورځې چې تیری شي د ختم نو اکثر خلک بیا دعوتونه کوي د دې افطار پارټیانو چې کم دی یو څو آداب دي نمبر 1 ادب داده چې کله تا چاته دعوت وکړو ویرن زموږه پارټي دا نو په هغه کې د ستر د پردې خیال ساتل پکار دي مثلا ما په کور کې دعوت وکړو خپل خپلوانو ته نو په هغه کې د پردې خیال ساتل پکار دي اکثر خلک داسي وي چې بس یو دسترخوان یې چولي په هغه کې زنانم ناس او په هغه کې سړیم ناس د پردې خیال نه ساتل کیږي نو دا علماء لیکلي دي چې په افطار پارټي کې ټولو کې زیات اهم شي څه شی دی د پردې خیال پردې زنانه راغلي دي نو زنانو د کم دی ځان ته بندوبست او سړو ته ځان ته بندوبست په دې کې به دا دوه فضیلتونه تاسو ته ملاويږي الله دې په دې خبرو باندې موږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي په افطار پارټي کې دویم نمبر مسله دا ده چې پارټي خو وشي او په پارټي کې نقصان دا وشي چې ډېر خلکو نه د ماخامي جمع لاړ شي او یا چې کم دې پکور کې خلک ناشتي رو جماعت وشي اکثر خلکو نه د ماخامي جمع لاړ شي نو چې څنګه د رو جماعت فضیلت ته د رو جماعت ثواب دی هم دغه شانتي د ماخامي منځ د جمع سره کول د دې هم څه شي دي فضیلتونه دي نو اکثر خلکو نه دا دعوتونه خو وکي او په دعوت کې نقصان د څه خبرې وشي د ماخامي منځ نه پاتې شي نو دا دوانه چې کم دي ځان د اهم مسلې دي درېما منکرات او چې ګناه خبره ده پکې اکثر مونږه دعوتونه کوم مالدار خلکو د پاره غریب خلک زمونږ نه پاتې وي کومه په خاندان کې دعوتونه کوم نو کوشش هم دا وي چې مالدار خلکو ته کو او که یار دوست کې مونږه مثلا پروګرامونه کو کوشش هم دا وي چې مالدار خلکو ته کو غریب مونږه چې کم دی په هر ځای کې پاتې وي او دا چې کم دی په رمضان کورس کې یو اهم پوینټ دا دی چې کله هم مونږه چاته دعوت ورکو او یا چې کم دی د افطارې پروګرام کو د افطارې پارټي کو نو په هغه کې اول د خپل د خاندان غریب خلک دا به مونږه انوایټ کو اور دغه شان دی په یارانه په دوستانه کې هم هغه ملګری ځان سره په دې پروګرامونو کې شاملول پکاري چې دا غریب خلک دي په دې باندې ان شاء الله زمونږه رزق به الله تعالی سیوا کوي کمی بنا دې د وجه سلمان رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی له صلوات و سلام چې د رمضان د لپاره موږ ته کومه خطبه را کړې و نو هغه کې نبی له سلام اول دا او فرمایل چې دا ګوره د خیر خېګړې میاشت ده نو خیر خېګړه دې ته ویل کیږي چاته چې کم دی افطاریو کله د چا د زړه خیال له ساتلو ایو خصفت ته او بیا د دې فائدہ بسوي وی نبی له سلام او فرمایل یزداد فیه رزق مؤمنین تاسو ګوره پته شته پدې کې د مؤمن بنده چې کم دی رزق سیوا کیږي پدې کې د غریب خلکو خیال ساتل پکار دي الله دې پدې خبره باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین